بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الكنايات هي أسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا أو حديث مبهم وهو كيت وذيت. مصنف اوم نمبر فصل د کنایاتو په بیان کې راوړ او کنایات جمع د کنایه ده او کنایه لزومه ده اشاره کرنا ٹھیک ده کنه او د اسم کنایه نه مراد په دې کې هغه لفظ ده چې چا سره اشاره وکړي شي چا سره اشاره وکړي شي او د کنایاتو نه په دې کې بعض الکنایات مراد دي څه مراد دي بعض کنایات دي مراد دي ټول کنایات مراد نه دي ٹھیک شو کنه او تعریف به څه شي اصطلاحي مصنف ته خپل تعریف کړي هي اسماء تدل على عدد مبهم او حديث مبهم چې اسم کنایا هغه اسم دا چې دلالت کوي په عدد مبهم باندې یا په مبهم خبره باندې مطلب دا چې کنایات دوه قسم دي یو دا چې د عدد مبهم نه ابهام لري یګي پر کم مقضا استعمالېږي لکه کم درهم عندك او بل دا چې د حدیث مبهم نه ابهام لري کی یګي پر کایتا او زید استعمالېږي نو قلت کایتا وکایتا یا قلت زیتا وزیتا دا مثال دی د حدیث مبهم ده څه شي ده د حدیث مبهم ده وعلم انک على قسمین وعلم نه مصنف د کم استفهامی دو قسمونه بینوي یو کم استفهامیه ده بل کم خبریه ده کم استفهامیه هغه کم ده چې غي په ذریعہ سره د عدد مبهم باره کې سوال وشي ٹھیک شو کنه وکم خبریه هغه کم ده چې غي په ذریعہ سره د عدد مبهم خبر ورکړل شي د کم استفهامی مثال به څه شي لکه کم رجلا عندك کم رجلا عندك و د کم خبری مثال به څه شي لکه کم مال انفقته کم مالنا انفقته پوجه کپوی نشوي نو اول صورت کې معنا به څه جوړيږي ابا د استفهام معنی معنی ٹھیک ده کنه او دویم صورت کې هغه به د خبر معنی او ٹھیک ده کنه وعلم انك ما على قسمين استفهاميه وما بعدها منصوب مفرد خوص د کم استفهامیه تمیز به همیشه د پوره مفرد منصوب وي کم استفهامیه تمیز به همیشه د پوره سوي مفرد منصوب وي لکه کم رجلا عندك होना सदा तेरे पास कितने मर्द है पूछे तो दीजिए कि कम استفهامیه ده او مبهم مميز ده ورجلا څه ده تمیز ده ٹھیک شو کنه کم رجلا عندك کم رجلنا مبهم مميز کم مبهم مميز رجلان تمیز مميز تمیز ملکر مبتدا بشي وعندك مضاف مضاف الیه بشي شي ظرف ده کنه دبه خبر شي مبتدا خبر ملک جمله اسمه خبر یا بشي پوشي او دې کم خبري مثال سو یغه تمیز بسرسي وګوره وما بعدها منصوب مفرد ولا تمیز نه حکم رجلا عندك استفهامي باندې پوښوي وخبريه وی خبري تعریف ته مو څه وکړل چې دا کم دا چې دی پزریسرا دی عدد مبهم باره کې خبر ورکړل شي ٹھیک ده کنه دا کم دا چې دی پزریسرا دی عدد مبهم باره کې خبر ورکړل شي او مبعدها مجرور مفرد کمه خبري تمیز به مفرد مجرور مطلب شي او جمع مجرور به مطلب شي که مفرد مجرور شي مثال به څه شي لکه کم مال انفقته ٹھیک ده میں نے اتنا مال خرچ کیا پوشی میں نے اتنا مال خرچ کیا او کچره دی تمیز جمع شي لکه کم رجال لقیتهم میں اتنے آدمیوں سے ملا ٹھیک ده پوشی پہ یا میں بہت سے آدمیوں سے ملا میں بہت سے آدمیوں سے ملا وتدخل من فيهما کم خبریه او کم استفهامیه په تمیز باندې بکلا من داخليږي ټیک شول لکه
کم من رجل لقیته وکم من مال انفقته. نو اول مثال دی کم استفهامی ده او دویم مثال دی کمی خبری ده. پوښی پی دوزی کو کرا من په داخل ده خدا کله جوازن ده او کله وجوبن په داخليږي. بعضی صورتونو کې وجوبن به من داخليږي په تمیز باندې کله چې کله د کم او تمیز په منځ کې په فعل متعدی سره فاصله راشي نو دغه وخت کې به من داخلول واجب وي په تمیز باندې ویلي ځکه چې دې خبره التباس رونه شي چې دا تمیز دا مفعول دی فعل متعدی دی پر دا او کدا د کم دی پر تمیز دا کله کم دی پر چې دا تمیز دا لکه کم اهلکنا من قريه کم اهلکنا من قريتنا د دې څخه وګوره یا وکم اتینا من آیه دوه سنه قران نو دې کې کچري من داخل نشي په قريتن باندې نو دې خبره التباس ارتلی شي چې د قريتن باندې اهلکنا دي پر مفعول به وي نه کې کم دي پر تمیز ٹھیک ده خو چې مینه په داخل کړل نو دا خبره په خښه د تمیز د کم دي پر نه کې مفعول به دي اهلکنا دي پر پوښې په کپونه شي په الکیان کنایات هي اسماء تدل على عدد المبهم دا اسماء دي دلالت کوي په عدد مبهم باندې او هي کم مقادا دا کم مقادا دي او حدیث مبهم نو دا یا په مبهم خبره باندې او هو کوي توزیتا وعلم ان کم على قسمين کم په دوه قسمه ده استفهاميه او ما بعدها منصوب استفهاميه او ما بعد دي منصوب مفرد ده على التمييز په تمیز باندې نه حکم رجل عندك وخبريه وجاب خبري او ما بعدها مجرور مفرد دي ما بعد مجرور مفرد لك كم مال انفقته او مجموع نه حکم رجال نقيتهما ومعناه التكثير ودي معنى بسوي تكثير وتدخل وداخليږي به من فيهما په دوړو باندې تقول كم من متى استفهامي او په خبري دوړو باندې تقول كم من رجل لقيته وكم من مال انفقته وقد يحذف التمييز لقيام قرينه دزنا مصنف دای چې کله کله د قرینې د وجنه تمیز حذف کولای شي لکه کم مالک ای کم دینارن مالک اصل کې داو کله کله د قرینې د وجنه تمیز حذف کولای شي دی قرینې د وجنه لکه کم مالک د اصل کې کم دینارن مالک او کم دینارن مالک نو د دې کې د کم استفهامیه تمیز شي حذف کړی شوی دا کوم استفهامي تمیز حذف کړی شوی دا ٹھیک ده کنه زکه چې ویلې زکم د ځکه په معرفي داخل ده او کم په معرفي نشي داخل ده ضربتو ماته اصل کې ولا کم ضربتن ضربتو کم ضربتن ضربتو په دې ځکه د کم تمیز حذف شوی ده خو دې کم خبري ده دې کم څه ده کم خبري ده وای کم خبري تمیز حذف شوی ده ویلې زکه چې قرینه په دې ځمانه صدا چې دې کې کم په فعل باندې داخله او کم په فعل نشي داخله بلکې په سبب داخليږي په اسم داخليږي خو نه شي نو ګوري عالم هو قد يحذف وقد يحذف وكل حذف کول شي تمیز لقيام قرینه د قرینه دی وجنه نه حکم مالک ای کم دینار مالک وکم ضربت ای کم ضربتن ضربت وعلم ان کم فی الوجهین وسد عبارت کې تمصنف د کم اعراب بینوي چې کم به منصوب به که مجرور به وي کا مرفوع به وي ٹھیک ده نو د کم په باره کې کم استفهامیه یا کم خبریه دوړو د محلن منصوب به کله به محلن منصوب به وي او دو صورتونه دي ٹھیک ده کنه مطلب فی الوجهین مطلب استفهامی او خبری دوړو ته اشاره ده ٹھیک ده کنه کم ته استفهامیوي او که خبریوي دا به کله کله محلن منصوب وي چې کله دینه بعد دسه فعل متعدی روشي یا دسه شبه فعل متعدی روشي فعل یا شبه فعل چغا مشغول نوي د دغه کم نه په ضمیر سره ٹھیک شله مشغول نوي د کم نه په ضمیر څه مطلب چې د پر ضمیر مفعول به نوی جوړ شوی مطلب څه چې د پر ضمیر مفعول به نوی جوړ شوی نو بیا به کم منصوب وي بیا به کم څه وي اوس
کچره کم کې د مفعول به جوړېدلو صلاحیت وي ها دې کې وګورو تمیز ته څه ته وګورو تمیز ته که تمیز کې د مفعول جوړېدلو صلاحیت وي نو دا به مفعول به کېدل د وجنه منصوب وي که د مفعول مطلق جوړېدلو صلاحیت پکې کوي نو د مفعول مطلق د وجنه به دا منصوب وي که مفعول به جوړېدلو صلاحیت پکې وي نو مفعول به کېدل د وجنه به بیا منصوب وي لکه کم رجلا ضربتو نو سب ضربتو فعل راغلی ده کنه ته کم نه بعد ٹھیک ده او په ضمیر کې مشغوله نه ده په ضمیر کې مشغوله نه ده نو دې ځکه وګورئ دا کم رجلن د مفعول به جوړیږي ضربتو د پورا ویل چې د کم تمیز څه شي ده رجلن ده او رجلن کې د مفعول به جوړدل صلاحیت شته ده نو مفعول به جوړ کم رجلن ضربت کم رجلن ضربتو د دې کم استفهامیه مثال ده او کم خبریه مثال کم غلامین ملکتو نو غلام د کم د پورا تمیز ده کنه او دینه بعد فعل غلې ده ملکتو او د ضمیر نشته چې مشغول شي دینه نو دا بم مفعول به جوړیږي ویلې ځکه چې غلام کې د مفعول به جوړېدل صلاحیت شته ده ٹھیک ده او کچره دې کې د مفعول مطلق جوړېدل کچره په تمیز کې د مفعول مطلق جوړېدل صلاحیت وي نو دا به تمیز جوړیږي بیا به دا مفعول مطلق جوړیږي کچره تمیز کې د مفعول مطلق جوړېدل صلاحیت وي نو دا به د ما بعد فعل پر څه جوړیږي مفعول مطلق به ته جوړیږي لکه کم ضربتن ضربتو یا پہله د کم استفهامی مثال وغوړو کم استفهامی مثال به شي لکه کم ضربتن ضربتا ٹھیک ده دې کې وصل دا ضربتن کم ضربتن نه بعد ضربت پہله غلای دې کې د کم ضربتن نه بعد ضربتا فعل متعدی غلای دا او مشغول نه د په ضمیر سره او په ضربتن کې صلاحیت د مفعول مطلق جوړېدل شته ده ځکه چې بغي فعل په معنی کې ده کوم فعل چې ورستو مذکور ده نو ممیز بسای تمیز د مفعول مطلق بشي د ضربته فعل لپاره کومه خبري مثال بس شي لکه کم ضربتن ضربتو دې کې مو کرا ضربتن مصدر ده کنه او دینه بعد فعل راغلی دا او مغه فعل په معنی کې ده نو د مفعول مطلق جوړېدل صلاحیت پکښتا نو کومه خبري بسای تمیزه دا مفعول مطلق بشي او کچره د کې د مفعول به جوړېدل صلاحیت وي مفعول به به جوړو لکه کم یومن سرتا او کم یومن سمتو یوم ظرف ده کنه او ظرف جوړيږي مفعول به جوړيږي نو سبه جوړ کو کم یومن ممیز تمیز می کړه مفعول به شي سرتا پهله پر ځکه چې سرتا د دینه په ضمیر کې مشغوله نه ده او کوم خبري مثال لکه کم یومن سمتو مفعول فيه ده مفعول به شي و مجرورنا او کچره په تمیز باندې حرف جر داخل وي یا په تمیز باندې مضاف داخل وي نو بیا به مجرور وي یا به څه ده مجرور به وي لکه اذا كان قبله حرف جر او مضاف نحو بكم رجلا مررت نو با حرف جر ده کنه نو کم رجلا نو ګره نو دا مجرور وي کوم دې څه کوي مجرور محلا وي وعلى كم رجلا حكمت دي د کم خبري مثال ده د کم رجلا مررت د کم استفهامي مثال ده فعلا پہله مثال د کم استفهامي ده د کم رجلا مررت ٹھیک ده وعلى كم رجل حكمت دا د کم خبري مثال ده کم خبريا مثال ده ٹھیک شو لکنه وكم رجلا ضربت دا د کم استفهامي مثال ده خو چې کله په مضاف داخل وي لکه غلام په کم باندې داخل ده نو مست مزمن کړه مضاف الیه شي د غلام د پرخه مضاف الیه بشته د پره غلام د پره پوښي بیا مفعول به جوړ شي د ضربتا د پره مضاف الیه مل کړ بیا مفعول به جوړ شي د پره ضربتا د پره ومال کم رجل سلب تو د کوم خبري مثال ده ومرفوعا چې کله دا شوته دوه صورتونه پکې نه جوړيږي نو بیا به مرفوع وي یا د مبتدا جوړېدل دی وجنه یا د خبر د جوړېدل دی وجنه کچره ظرف نه وي نو مبتدا به جوړ شي او کچره ظرف وي نو خبر به جوړ شي وګورئ وتا اذا لم يكن شيء من الامرين مبتدا ان لم يكن ظرفا نحو كم رجلا واخوك كم رجلا اخوك كم رجلا اخوك دا د کوم استفهامي مثال ده او کوم خبري مثال څه ده كم رجلا ضربته ٹھیک ده کنه نو کم رجلن به ممیز تمیز مل کر مبتدا بشي
اخوک به نه اخوک ده اخوک به خبر بشي کم رجلن مميز تمیز من کرده به مبتدا شي و اخوک به شي خبر بشي و کم رجلن ضربته به مميز تمیز من کرده به مبتدا شي و اخوک ضربته به شي خبر بشي و خبر نه کان ظرفا او کچره ظرفي نو بیا به دا خبر ویل کنه کم یومن سفر وکا کم به مميز یومن به تمیز شي مميز تمیز من کرده به خبر مقدم شي و سفر وکا مبتدا مؤخر شي و کم شهر خبر جوړي اوس کم یومن سفر وکړه د کوم استفهامي مثال ده او کم شهرین صومي د کوم خبري مثال اوس دا مبني ویل دي کم استفهاميه هو ځکه مبني ده چې دا استفهام ته متضمن ده همزه استفهام ته متضمن ده او همزه استفهام څه شي ده حرف ده مبني وصل ده او چې کوم شی مبني وصل ته متضمن شي نام څه وي مبني پوښه اما مبني وي کمه خبري ده محمول ده په کم استفهامي باندې کمه خبري محمول ده په څه باندې استفهامي باندې ٹھیک ده او کذا ویل مبني ده زکا چې کذا دا مرکب ده د کاپ او د ځانا مرکب ده څنګه کاپ او د ځانا او کاف حرف ده او ځا اسم اشاره ده او دوړ شي دي نه دي چې کوم شی مرکب شي اوبم سری مبني وي او کایتا او زیتا د جملې په ځای باندې راغلي دي او جمله د صحیح مفصل په نسبت باندې مبني ده نو لهدا دا هم سری مبني بوي پوه شوي په دې باندې ها کوم هدوه قسمونه دي کنه کم استفهامي او کم خبري ٹھیک ده او کذا بس صرف پمدا یو قسم ده ٹھیک ده کنه عندي کذا درهمن میرے پاس اتنے درہم ہے دا صرف خبر دے پر استفهام دے پر نہ روسی ٹھیک ده بس